د مالکن ډیویژن د ټولو لویو منصوبو سوات ایکسپریس خپل مرام ته رسیدونکي د سیاحتي هب سوات ته د سیلانیانو د راتګ او اسانۍ لپاره ایکسپریس وے د وړو گاډو لپاره پرانیسته شوې ده. د ایکسپریس وے پرانیستې سره به څومره خلک فایدې ترلاسه کوي، تفصیل د عمران سریاب په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په مرسته د سوات ایکسپریس وے جوړښت خپل مرام ته رسیدونکی دی. زیاتره برخه جوړه شوي او لږ کار پاتې دی. په کوم چې کار تیزۍ سره روان دی، ولې د عام ولس او سیلانیانو د اسانۍ لپاره ایکسپریس وے د وړو گاډو لپاره پرانیستی شو، خو د حکومت لخوا باقاعده پرانیسته نه ده شوي. کله چې هم د منصوبې کار سرته ورسي نو بیا به ایکسپریس وے د لویو گاډو لپاره هم پرانیستی شي. د اختر راتلو سره ایکسپریس وے پرانیستل د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام دی او هم د دې په برکت به مرکن ضلع کې د ټریفیک جام سنگینه مسله حل شي او سیلانیانو ته به په تګ راتګ کې نور هم اساني پیدا شي. اوس مونږ زه د چراټ نه روان شوی یم او په دې امید باندې چې زه به ان شاء الله تعالی روژه ماتې واپس کلي ته رسوم. چې دا سهولت نه نو دا خو بیا خامخا به په چکدرې منګوره یا سوات کې زما شپه راتله نو بس دا سهولت دی مونږ ته او ښه اسان سهولت دی وروره. ډېر زیات اساني میلاو شوله ځکه چې موږ په چړات باندې تلو نو چړات روډ هم ډېر زیات خراب دی. داسې ملکن هم چې کوم دی نو موږ ته ډېر زیات لرې پرېوځي. موږ لکه مطلب کاټلنګ ته ځو راځو د کاټلنګ په نسبت باندې چې کوم دی ملکن یا د چړات په نسبت باندې چې کوم دی نو دا سفر چې کوم دی نو ډېر زیات اسان دی. ملکن ډیویژن د قدرتي ښکلا له وجې ټوله نړۍ کې ځانګړي پیژنګلو لري، خو د روډونو د بد حالت له وجې د سیلګرۍ شعبې ته لوی زیان رسېدلی و. خو د ایکسپریس وے د جوړښت له وجې به نه صرف سیلګرۍ بلکې تجارت ته هم وده میلاو شي. د کومې له وجې چې به دا سیمه د ترقۍ په لور روانه شي. ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې د ایکسپریس وے باقیوان کار دې هم زر ته زره سرته ورسولی شي چې انساني ژوند کې اساني پیدا شي. د سوات ایکسپریس وے منصوبې له وجې به ملکن ډیویژن د ترقۍ په لور روان شي. ځایي خلک دا د ترقۍ د ټول نه یو لویه منصوبه ګڼي. عمران دریاب، خیبر نیوز، سوات ایکسپریس وے، ملکن.